مسله دا ده چې د زکات په پیسو باندې فقراو له د خوراک سامان اغشتل یا کپړې اغشتل یا طلبو له طالبانو له مدرسې له کتابونه اغشتل دا څنګه دي؟ ډېره ښه خبره ده که چا واغشتل یو سړی د زکات پیسې دي ورسره او یو طالب و هغه په کتاب ما ته کتابونه ولیکه چې زه دله واخلم هغه ورته کتابونه ولیکل او ویې غشتل وله زکات یې وشو هغه د پې ځان له کتابونه یا پیسې ورکړي ورته وایي کتابونه واخله یا یې پې اوړه واغشتل غوړو ټیم یې پې واغشت سامان یې پې واغشت او هغه چې دی نو یو غریب او فقیر لی ورکړل بالکل کیږي زکات کیږي جامې یې پې واغشتې او هغه په زکات کې ورکړي بالکل کیږي زکات ادا کیږي په دې خبرو باندې خو علماء دا لیکلي دي چې تاسو دا څیزونه مه اخلئ بهتره دا ده چې فقیر له پیسې ورکړه اوس فقیر سره به جامې وي د هغه په خېټه ناري او ته وله جامې اخلي جامه اغوښتلو ته هغه په جامو څه کوي چې د یو سړي په خېټه باندې نار دی د هغه بچي نار دي هغه په جامو څه کوي د یو سړي جامو ته ضرورت دی په بدن باندې بربند دی یوه جوړه کپړې دي نورې نشته او ته وله د غوړو ټیم واخلي نه په غوړو ټیم باندې څه کوي سټي به نه هغه ته د جامو ضرورت دی د هغه بدن چې پټ شي د بچو بدن یې پټ شي نو فقیر په خپل مصلحتونو باندې پوهېږي پیسې وله ورکړه په پیسو باندې کتابونه هم کېږي په هغې باندې اوړه هم اغوښتې کېږي او په هغې باندې جامې هم اغوښتې کېږي نو اوله او بهتره دا ده چې سړی فقیر له پیسې ورکړي دا ډېره بهتره خبره ده